زموږ چینل سبسکرایب کړئ آنلاین کلاسونو لپاره او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیم قاری ابو سعید د السید قرآن اکیډمي د طرفنا تاسو په خدمت کې یو نوی ویډیو سره حاضر یم. نن به ان شاء الله موږ تختی نمبر اتم مد او لین وایو. صرف به مد وایو ان شاء الله، لین به بیا مخکې راځي، هغه به ان شاء الله تفصیلا بیا التوایو. د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې که چېرته تاسو یا ستاسو بچي آنلاین سبق ویل غواړي نو په سکرین باندې چې کم نمبر تاسو ته ښکاري په دغه نمبر تاسو موږ سره د واتساپ په ذریعه او د کال په ذریعه رابطه کولی شئ. الحمدلله موږ سره د آنلاین قرآن ښودلو سهولت موجود دی. نو محترمو ټول نه وړاندې د مد معنا به پیژنو چې مد څه ته وایي. مد اصل کې راخکل او اوږدولو ته ویل کېږي او دغه مد نشان ما تاسو ته ښودلی و په تختی نمبر 3 کې. په تختی نمبر 3 کې مونږ ښه په تفصیل سره ویلو چې دا د مد نشان دی او هلته د دې معنا هم مونږ زده کړې وه. او بل دلته به مونږ د مد اقسام هم یادو چې مد دا په 3 قسمه دي. صحیح شو؟ یو ته الف مد ویل کېږي، بل ته واو مد او بل ته یا مد ویل کېږي. ډیر اسانه سره تاسو په یوم ان شاء الله. اوس الف مد څه ته وایي؟ ګوري چې کله الف راشي کنه دا دلته وګورئ دلته الف او هغه نه مخکینی لفظ باندې زبر راشي نو دې ته الف مد وایي. د الف راغلی دی او دینه مخکې لفظ چې کوم دی با دی او هغه د پاس زبر دی نو دې ته الف مد وایي. صحیح شو؟ دا ضروري نه چې باب راځي او با د پاسه په زبر راځي، نه چې هر یو لفظ. اوس دلته وګورئ دلته الف ته الف نه مخکې ثا راغلی دی او ثا د پاس زبر دی دې ته الف مد. همدغه شان الف د الف نه مخکې خا راغلی دی او خا د پاس زبر دی نو دې ته الف مد ویل کېږي. او واو مد څه ته ویل کېږي؟ واو مد ویل کېږي چې کله واو ساکن د غړوندې. صحیح شو؟ واو د پاسه غړوندې وي او دې نه مخکې پیش راشي نو دې ته به مونږ واو مد وایو. صحیح شو؟ او بل یا مد څه ته وایي؟ یا مد ویل کېږي چې کله یا د پاسه غړوندې وي ساکن وي او هغې نه مخکې لفظ د لاندې زیر راشي نو دې ته یا مد ویل کېږي. امید لرم ان شاء الله ښه په اسانۍ سره به تاسو پوه شوي. او بل دې نشان ته چې کوم دی مونږ دې ته جزم وایو. صحیح شو؟ جزم یا غړوندې. نو د دې کار څه دی چې کله دغه غړوندې د کم لفظ د پاسه راشي نو بیا دې نه مخکې چې کم لفظ دی هغه دا لفظ به مونږ میلاوو. صحیح شو؟ یو ځای کوو به نو د دې عمده کار دی. صحیح شو؟ او بل دا الف مد شو، واو مد او یا مد دا چې دی مونږ صرف د یو الف په مقدار یعنی د 2 حرکاتو په برابر به مونږ دا راکاږو. خجی اوس بسم الله کو نو تاسو ما پسې وایئ نو ان شاء الله ډیر به ښه پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا به درې الفاظ پهله پټکو به وایو بیا به دغه شان په روانه جوړو. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. دا خبرم ذهن کې کېدای چې دلته چې دا الف لیکلی شوی دی دا صرف لیکل کېږي خو ویلی کېږي نه. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش تو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی. حالف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی.
را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری را رو ری. پیج نمبر 13. زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یه زیر زی زا زو زی. طا الف زبر طا طا واو پیش تو طا یا زیر توی طا تو توی. ظا الف زبر ظا ظا واو پیش زو ظا یا زیر زوی ظا زو زوی. فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی. ها الف زبر ها ها واو پیش هو ها یا زیر هی ها هو هی. یا الف زبر یا یا واو پیش یو یا زیر یی یا یو یی. همزه الف زبر آ همزه واو پیش او همزه یا زیر ای آ او ای. جیم الف زبر جا جیم واو پیش جو جیم یا زیر جی جا جو جی. دال الف زبر دا دال واو پیش تو دال یا زیر دی دا دو دی. ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی. سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی. شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی. صاد الف زبر صا صاد واو پیش سو صاد یا زیر سوی صا سو سوی. ضاد الف زبر ضا ضاد واو پیش دو ضاد یا زیر دوی ضا دو دوی. عین الف زبر عا عین واو پیش عو عین یا زیر عی عا عو عی. غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی. قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی. کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی. لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی. میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می. نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی. واو الف زبر وا واو واو پیش وو واو یا زیر وی وا وو وی. نو انشاءالله دا حروف لین دا به په بل ویډیو کې وایو. نو الحمدلله مونږ په ټکو باندې ویلو نو یو ځل انشاءالله په روانه هم وایو چې تاسو ته فایده وشي. بابو بی تا تو تی ثا ثو ثی حا حو حی خا خو خی را رو ری.
زا زو زي طا طو طي ظا ظو ظي فا فو في ها هو هي يا يو يي آ او إي جا جو جي دا دو دي ذا ذو ذي سا سو سي شا شو شي صا سو صي ضا دو ضي ع عو عي غا غو غي قا قو قي كا كو كي لا لو لي ما مو مي نا نو ني وا وو وي. الحمدلله مونږه پټکو او پروانه دوه ترو کې سره ویل. نو په اخره کې زتا سنا د دې متعلق یو څو پوښتنې کومه، نو تاسو به ماته خامخا په کمنټ کې دغه سوالونو جواب راکوي چې ماته تسلی ملاوي شي چې زمونږ په سبق باندې تاسو خپويږئ او ښه استفاده کوي. اول نمبر سوال دا دی چې حروف مده څومره دي او کم کم دي. او دویم نمبر سوال دا دی چې الف مده، واو مده او یا مده ستوي. او دریم او اخري سوال دا دی چې حروف مده به څومره الف یعنی څومره الف برابر به دارا کاغو. امید لرم ان شاء الله تاسو پوه شوي. الله مو خوشاله رجی دعاګانو کې میا ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.